استور باندې د شهدا د کور کوم خلک د غوی د کوم ماشومان یا چې د غوی والدین یا د غوی د کور نور چې کوم ورونه بایګان دي غوی راغلي دي زه ډیر مشکور یم تاسو چې تاسو دې پروګرام ته راغلئ او دا دونه ښایسته پروګرام چې دی د پولیس ډپارټمنټ د طرفه او د ډسټرکټ ایډمنسټریشن د طرفه جوړ دی هغوی له هم د دې داد ورکوم یو څو خبرې به کوم ځکه ګرمي هم ده نور ملګري هم ناستې خبرې به کوي او ډېر ټایم به نه اخلم د ستاسو دلته د ماشومانو دا پروګرامونه یو دوه وکړل دا قومي ترانې پکې وویلې شوې د ماشوم اخره کې چې کوم پروګرام هغه خپل د جذباتو اظهار وشو په هغې کې موږ ټول ډېر خلک به دې کې جذباتي کړي زما هم داسې یو فیلینګ راغی دغه له چې زموږ شهدا چې دي زموږ دپاره هغوی دا قربانۍ ورکړې موږ که نن دلته دا آزاد ناست یو دې کې د دې خلکو یو ډېر لوی کردار دی دغه شانتې چې کوم زموږ نور ایجنسیانې دي فوج دی اف سی ده نور دا پیراملیټري فورسز چې دي چې کوم دی دغه کې قربانۍ ورکړي دي د دې ټولو یو ډېر لوی کردار دی او ورسره زموږ د دې عوام هم یو ډېر لوی قرباني ورکړې ده د هغوی هم یو ډېر لوی کردار دی زموږ ما دغه ته کتل نو زما ذهن له دا راغلی چې زموږ شهدا کال په کال زیاتیږي او دا مسله چې دغه حل کیږي نه پکار دا دی چې موږ په شریکه باندې داسې یو لایحه عمل جوړ کړو چې دا مسله حل شي د دې قوم دا خو موږ هر کال چې دی زموږ دا شهدا به زیاتیږي دا یو ډېره غټه قرباني را خلک ورکوي او یو ډېره غټه جذبه ده چې موږ د هغې تعریف کوو چې پر خلکو کې د قوم دپاره د قربانۍ یو جذبه موجود ده خو دا د دې قوم د مشرانو چې په هر ځای کې دی که هغه سیاسي طور دی که هغه چې دی د فوج د طرفه دی که هغه چې دی نو د پولیس د طرفه دی دې خلکو ته یو سوچ کول پکار دی چې دا مسله به څنګه ختمېږي دا قوم به کله پورې قرباني ورکوي په دې خبرو باندې پکار دی چې موږ سوچ وکړو ځکه چې کوم موږ وینو الحمدلله تاسو هم ټول ښه هوښیار خلک دلته راغونډ شوي چې نن سبا بیا همغه حالات جوړېږي چې کوم 2008 او هغې وخت کې کوم حالات وو او زه راته دا په کلمه خبره کوم که زموږ د پولیس فورس په دغه 2008 له ننه پورې دا قرباني نه ورکړې نو دا اور چې دی دا به نن په پنجاب کې هغه شانتي و چې کوم نن دلته دی دا زمین د پولیس فورس او زمین د کې پی عوام چې کومه قرباني ورکړې ده زه وایم د پاکستان د بقا چې دی هغې یو ډېر غټ وجه چې دغه د دې قوم قرباني ده خو اوس د قوم چې کومه قرباني ورکړې ده پکار دی چې موږ هم د دوی دغې مشرۍ هغه حق ادا کړو چې دوی له موږ امن ورکړو دا کوم طرف ته چې دا خبرې روانې نن سبا زما خیال نه دی چې دا څه ډېر ښه خبرې دي موږ به د خپل قوم سره ولاړ یو د خپل پاکستان دپاره به انشاءالله تعالی ټول عمر چې څومره ژوند هم پاتې دی د دې پاکستان دپاره دی هغه دغه کې خبرې کوي وي چې سر یې نو ټوپی ډېر دا پاکستان زموږ سر دی د دې لپاره به موږ دا خپل سرونه هم قربانوو نو څوک په دغه باندې نه ځي چې دا سړی چې دی غدار دی او دی دغه دی دا ټول الحمدلله انشاءالله تعالی پاکستانیان دي او د پاکستان لپاره هر قسمه قربانۍ لپاره تیار دي که هغه پولیټیکل سړی دی که هغه سیول دی که هغه فوجي دی که هغه جج دی موږ دا زموږ دا ایمان دی چې دا ټول د پاکستان لپاره لګیا دي که هغه علما کرام دي خو زما دا خواست دی چې کوم خلکو ته زما دا خبره رسي او کوم چې هغه people who matters ورته چې وایي زما هغوی ته راخواست دی چې دا راغونډ شی په شریکه باندې د دې مسلې حل روښکل پکار دی زموږ دپاره ځکه چې دا قوم په قربانو هم ستړی شو زه
چې کوم زموږ دا شهدا دا کورنۍ د هغوی کسان راغلي دي هغوی ته هم دا خواست کوم چې الله دې تاسو خوشحاله ساتي خو که ستاسو څه داسې تکلیفونه وي نو ستاسو ډپارټمنټ خو الحمدلله تاسو سره هر قسمه دغه کې ولاړ دی هر قسمه ستاسو خیال ساتي خو که زموږ لایق هم د صوبایي حکومت د طرفه هم کوم تعاون انشاءالله تعالی هغه به موږ پوره تاسو سره هم کوو د ستاسو بچو سره به هم کوو ستاسو چې کوم مشران دي هغوی سره به هم کوو او موږ به فورسز زموږ پولیس فورس ته خاص طور په دا به وایم چې څه داسې د هغوی زموږ د لایقي د پولیټیکل پارټیز د پولیټیکل فورس د طرفه د صوبایي حکومت د طرفه نو انشاءالله موږ به تاسو له شاته کیږو نه چې څه قسمه خدمت یې هغه تاسو په موږ باندې راچوئ تاسو په خپل ځای ښه به الحمدلله برابر یې خو که زموږ هم څه موږ به وایو چې موږ په دې دغه کې څه حصه واچو په دې خدمت کې نو انشاءالله تعالی هغې کې به موږ تاسو له شاته کیږو نه زه یو ځل بیا د ستاسو ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم خپلې خبرې مې مختصر وکړې که څه داسې غلطي پکې هغې لپاره معذرت غواړم او دې صاحب تاسو هم ډېر دلته درنې خبرې وکړې انشاءالله تعالی موږ چې ژوند او خیر یې بل ځله دا دغه کوو دا روز چې راځي نو انشاءالله زموږ پر ملک کې به زما دا خیال دی چې انشاءالله تعالی ډېر حده پورې به حالات ښه شوي او دا به یعنې هغه ښه سوچ به موږ ساتو د خپل قوم دپاره د خپل بچو دپاره که هغه هر ځای کې که هغه په جنګي حالت کې که هغه په سیول حالت کې که هغه په بیوروکراسي کې دا ټول د یو قوم حصه یو او انشاءالله موږ به دا قوم چې دی په شریکه باندې مخکې بوځو ډېره مهرباني ډېره شکریه